سخت ترین مشکل اچانک مشکل در باندې رالی چې یاره و مرګ ته مخامخ شولم دا څلور توري زده کړئ. علما فرمایي په دې کې اسم اعظم شته. هر سړی دا وایي یاره مولوي صاحب تعویض ماویض به دې راکړی وی. او وروره تعویض نه در کومه که په تعویضو کېدلی زما جیب هم د تعویضو ډک وای او په غاړه به هم یو نیم سل تعویضونه وایي. زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به د محمد رسول الله د صحابو لاره در وښیم. اسانه ده او په هغه کې بالکل یقیني خبره ده، خبره بله خواته نه ځي. بیا به یوه عجبه خبره درته وکړم عزیزان. یو سړی و چې هغه علامه بیهقي را نقل کړي دي، ترجمان سنه والا را نقل کړي دي. ولې یو سړی و چې د هغه په غوږ باندې مچر ننوتی. نو مچر اوس په غوږ ننوځي نو څور سره کوي، شپه او ورځ به دی ویښ پریشان بېچین و بې سکون و، بس غوږ ته به ناست و غوږ یو خوا بله خوا. بیا چا د حضرت حسن بصري صاحب رحمه الله دا خو تابعي و، ډېر لوړ شان الله ورکړی و په تابعینو کې. نو چا ورته ویلې د هغه په ملګرو کې ورته ویلې ولته ولې د علا ابن حضرمي رضی الله تعالی صحابي د هغه دعا ولې نه وایه؟ ده ورته د هغه دعا چې شي ده، د هغه دعا چې شي ده ورته ویلې ول دعا داسې ده. حضرت ابو هريره فرمایي زه د دغه حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې ورسره روان شوم. حضرت عمر فاروق لشکر تیار کړي چې ولاړ بسې فلاني ځای لره جهاد به وکړي. دی وایي زه مطلب حضرت ابو هريره فرمایي زه ورسره یم، ملګري روان یو. نو یو ځای ځنګل راغلی، ځنګل کې موږ روان تږي سو ستړي سو، یو څاڅکي اوبه نشته. نو قرار ده حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنہ شکایت وسو، دی د لشکر مشر و، دی امیر و، کمانډر و چې یاره دا مسله ده د تندې د لاس مړه سولو څه وکړو. ول دی راولاړ سو تر آس را شوه سو، دوه رکاته نفل یې وکړو. بیا یې داسې لاس پورته کړي، دا یې وویل یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. یا حلیم په ح سره دی، یا علیم په عین سره دی، یا علی وهو العلی العظیم. الله شای حضرت علی کرم الله وجهه وهو العلی العظیم. دا ایت کرسی په اخر کې چې راځي او یا عظیم دا توري چې وویل ول په خدای قسم کې دا دعا وکړه چې یا الله مو ډیر ترجیو ول په خدای قسم کې الله شو کړی ولو چې وریت ځای پر ځای رااله باران وورېدی او بیا موږ د خپل وشان د خپل آسان د خپل بودگان هغه په اوبه کړلو، خپل لوش د اوبو ډک کړلو، روان شو. چې روان شو نو هله پر لارې باندې یو نهر رالی، موږ بحرین ته روان وو. حضرت ابو هريره وایي زه هم ورسره، حضرت انس فرمایي زه هم ورسره. نو پر لارې باندې چې نهر رالی، اوس امر د امیر دی حضرت عمر فاروق دی چې خامخا به مطلب تیزی ځان برسوي، نه کشتۍ ستا، نه یو پل ستا، نه یو لاره ستا، نه یو څوک پر دا لار تیر سوي دي. بیا خبره راله حضرت علا ابن حضرمي ته چې د هغه ودرېده چې حضرت اوس به څه کوو. ول حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول صحابي و، هغه له خپله آس را شوسلو، دوه رکاته نفل یې وکړلو. نو بیا یې لاس پورته کوي یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. الله موږ ته لاره اسانه کا. حضرت ابو هريره فرمایي موږ 4,000 کسان وو، موږ 4,000 کسان تابعین او په هغې کې صحابه کرام. وایي موږ په دې بسم الله یې وویله، بسم الله الرحمن الرحیم راځئ. ول موږ په دې اوبو باندې ورګډ سولو، په خدای دې مې قسم. حضرت ابو هريره فرمایي که نه زموږ د آس، نه زموږ د وش او نه زموږ پیدل چې څوک را روانو که به د هغو پښې نودې سوي. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. دا سخت ترین مشکل اچانک مشکل در باندې رالی چې یاره و مرګ ته مخامخ شولم، دا څلور توري زده کړئ. علما فرمایي په دې کې اسم اعظم شته چې دغه توري ته ووایه الله رب العزت به هغه د علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنہ دپاره باران ووروئ، د صحابو دپاره په سمندر و په نهر کې لاره ورکړه، د څه برکت یې ورکړه. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. ستا مې شوه دا خبره؟ وره
هر سړی دا وایي یاره مولوي صاحب تعویض ماویز مې دې راکړی او وروره تعویض نه درکومه که په تعویضو کېدل زما جیب هم د تعویضو ډک وای او په غاړه به هم یو نیم سل تعویضونه وایي زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به د محمد رسول الله د صحابو لار در وښیم اسانه ده او په هغه کې بالکل یقیني خبره ده خبره بله خواته نه ځي ول تر آس را شوسو دوه رکعات لمونځ یې وکئ لاس یې پورته کوئ دعا یې وکړه یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم بسم الله الرحمن درځئ چې روان سو 4,000 کسان تر دې اوبه ووتل 4,000 کسان ولګوئ اندازه ولګوئ عزیزانو